بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صدق الله العظيم. محترم کتونکو اوریدونکو د سیرت النبی په سلسله کې نن د خاندان نبوت حوالې باندې یو څو خبرې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابتدایي ژوند حوالې باندې یو څو خبرې شریکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان چې دی نو هغه قریش په نوم باندې یادېدو او ما مخکې پرون ویلو چې د لوط علیه السلام نه وروسته چې څومره پیغمبران راغلي دي نو د هغې د خانداني پس منظر چې دی نو هغه د وخت پیغمبر هغه په خپل خاندان کې د یو لوی حیثیت خاوندان نو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معزز خاندان د مکې د قریشو د خاندان سره تعلق او په قریشو کې بیا بنو هاشم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه حضرت هاشم چې دی نو دا د بیت الله شریف کم چې داغه عمرو ابن عبد مناف نوم او دا هغه سړی چې د حاجیانو له به اوبه ورکولې او د هغې د لارښوونې ذمهداري به کوله. په دې دوران کې هاشم یو ځلې د مکې نه روان شو شام ته، چونکې د مکې والا تجارت چې و نو هغه د شام په تجارت باندې منحصر و، نو شام ته تجارت کوو. د مدینې په لار چې تو په مدینې کې هلته کې په یو ځای کې د بنو نجار یوه قبیله وه، په هغې کې د سلما نوم یو چې د عمر لور و د هغې سره نکاح وشوه. په دې دوران کې هغه د څه ورځې بعد چې و نو د هغې په ګډه باندې بچی شو او هاشم چې و نو هغه شام ته په خپل سفر باندې لاړ. هاشم چې کله شام ته لاړ نو هملته وفات شو. چې وفات شو نو بیرته د لارې د خپل خاندان د هغې بیا پته هم ورته نه وه، ځکه چې د هغه د نوي واده هغې ته احساس نه و، پته ورته نه وه. نو هغه ماشوم چې کله پیدا شو هغې له هغې خپلې نیا چې و نو هغې ولاد شیبه نوم کېښود. ډېره موده بعد پته ولګېده چې د هاشم زوی چې دی نو دا په مدینې کې دی او شیبه نومې دی، چونکې د قریشو خاندان چې و نو هغه ډېر معزز و او په خپل خانداني هغه زور چې دی نو هغه یې د نورو په نسبت باندې ډېر و. نو د هغې قبیلې په هغه وخت کې چې کوم د هغه ورور و مطلب په نوم باندې، نو مطلب وغوښته چې د خپل وراره خپل کور ته راولم، لهذا مدینې ته لاړ او دغه نیۍ په دې راضي کړه چې یاره زه خپل بچی خپل ورور وراره چې دی خپل کلي ته بوځم. نو خپل کلي ته چې را روان کړو راوستو، نو چونکې دی کشر و مطلب اگر چې خپل وراره را روان کړه خو خلکو دی د هاشم زوی شیبه ته د مطلب غلام وایو، عبدالمطلب ورته وایو. په دې وجه د شیبه نوم ایسته په عبدالمطلب مشهور شو او بیا د اخر وخت پورې اوس په تاریخ کې د عبدالمطلب په نوم باندې یاد دی. عبدالمطلب چې دی نو هغه خپل ذمهداري چې ده نو هغه یې سرته رسوله او خپل وراره چې دی د هاشم زوی عبدالمطلب چې دی نو مطلب به د خپل وراره عبدالمطلب سره خپل سرګرمیانې سرته رسولې. بیا د هغه نه وفات نه وروسته عبدالمطلب چې دی نو هغه ذمهداریانې بیا د هغه شوې او بیا عبدالمطلب یعنې شیبه هغه کار سرګرمي کوله. یو موقع داسې تېره شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نیکه یعنې عبدالمطلب دا بیا د دغه طرف ناست دی د بیت الله شریف خواته او د بیت الله شریف ته داسې ډډه لګولې ده او په دې دوران کې ویده شوی دی، خوب یې لیدلی دی چې په هغې کې ورته د اسماعیل علیه السلام د هغې چینې نشاندهي شوې ده، د زمزم هغه دی ورته ښودلی شوی دی. عبدالمطلب د په دغې دوران کې خوب چې رایښ شو نو هغه د زمزم د چینې د کتلو دپاره اراده وکړه او د قریشو د شرکت نه د نورو خلکو د شرکت نه بغیر په خپله باندې د هغې کنستله وکړه او هغه کنستلو په نتیجې کې د زمزم کوی چې دی نو هغه دریاب شو. البته په دې دوران کې هغه یو نظر منلی و چې یاره که فرض کا زما زوی بیا زما دا زامن دومره خدای پاک ماله ډېر راکړه چې یو لوی خاندان جوړ شو چې لسو ته یې ورسول، نو زه به دا لسم زوی چې دی نو دا به د اسماعیل علیه السلام په شانې ذبح کولو دغه به کوم. نو چې کله کوی کنستو نو په هغې کې سره زر سپین زر دا پکې راووتل او هغه چینه هم میلاو شوه. گویا د زمزم په دویم ځل باندې دریاب چې دی نو دا عبدالمطلب وکړو. اوس چې کله د عبدالمطلب ژوند تېرېدو 10 زامن وله واقعي د هغه د فکر مطابق الله ورکړه
اوس نظر خو د منلو چې لسم زوی به زه قرباني کوم نو به دی ولګېد چې د خو به خامخا اوس دا قرباني کوم. خلکو ورته وویل ګوره ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی زوی قرباني کولو په ځای د ګډوډۍ قرباني ورکړې ده او ته دا د زوی د قربانۍ خبره مه کوه. خو هغه وایي ما خو نظر منلی ده به کومه داسې. نو بیا دا خاندان یې راغونډ شو. هغوی وایي چې یاره یو مشهوره پوهه زنانه ده او هغه په دې تعبیرونو باندې پوهېږي نو لحاظ هغې له به لاړ شو. نو هغه لړل او د هغې نه چې کله تپوس وکړو نو هغې ورته یو طریقه وښوده چې تاسو داسې کار کوئ چې 3 غشي کېږدوئ او په هغې کې دغه ولئ دا غشي اول یو اوښ سره د ده نوم کېږدوئ نو که دی راوخوتو جو مې کوئ هغه که اوښ راوخوتو ذبح یې کوئ بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 15 حتی دا چې د عبدالمطلب چې دی نو لس اوښان به یې سیوا کول چې کله دا د اوښانو تعداد چې دی نو دا ورسېدو 100 ته نو د 100 اوښانو نه وروسته بیا د اوښ چې دی نو نوم راوخوتو د دغه نوم راونښتو د عبدالله چونکې د ده لسم زوی و د عبدالمطلب د هغه نوم راونښتو نو 100 اوښان یې ذبح کړه او هغه یو رسم دی چې اوس موږ د قتل عمد چې دی نو هغه د 100 اوښانو تصور په دیت کې چې دی نو هغه قایم دی. په دې موقع باندې عبدالمطلب چې دی نو هغه د خپل واده لپاره چې کله خواري ده وکړه د خپل نظر پوره کول نه وروسته نو د دې زوی عبدالله دپاره د واده انتظام یې کو. نو چې د واده انتظام یې کو نو د بنو زهره قبیلې د وهب ابن عبدالمناف د یو لور و امینه نوم یې نو د هغې واده یې ورسره کولو غوښتل. واده وشو. عبدالمطلب چې دی نو چې کله د زوی دپاره د رشتې تپوسنه وکړه نو بس هغه وهب قبوله کړه او خپله لور یې چې دی نو د عبدالله په نکاح کې ورکړه. او بیا داسې کار وشو چې دی عبدالمطلب چې دی نو د بیا د دغې عبدالله خینه ده یعنې د وهب بله لور ده د هغې سره د عبدالمطلب په خپله باندې هم نکاح وکړه. نو ګویا دا عبدالله هم د عبدالمطلب زوی دی او بل طرف ته بیا سانډو هم شوګر. اوس د دغې حاله نه بیا وروسته حضرت حمزه پیدا شو چې هغه د عبدالله د زوی یعنې بیا وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره هم دی. واده چې کېدو نو د عبدالله عمر 18 کاله بیا عبدالله تجارت لتو نو هغه څنګه چې پلار شام ته په سفر کې وفات شو نو دی هم مدینه نه چې واپس راتو نو په مدینه کې بیمار شو بس هلته وفات شو او په مدینه کې چې دی نو هغه بیا دفن دی. بیا د هغې نه وروسته چونکې عبدالله وفات شو او واده خو شوی د مور سره یې 4-5 میاشتې شوي وې نو د مور زوی یعنې د ښځې زوی پیدا شو چې هغه مامنه وه. هغې زوی پیدا شو محمد ورله هغې نوم کېښودو تره ورله احمد نوم کېښودو او په دې طریقې باندې خو دا چې کوم کال و په دې کال باندې یو مشهوره واقعه وشوه چې په قرآن کې د هغه په واقع الفیل باندې په صورت الفیل کې بیان شوې ده چې د حبشې یو دغه دی دا حبشه چې کومه د یمنیسه وه نو د هغې یو ګورنر دی هغې د جزیرة العرب نه د بیت الله شریف د ختمولو دپاره په بیت الله شریف باندې چړایي وکړه او هغه چړایي چې وکړه په بیت الله شریف باندې د لارې خلک هغې رکاوټ پیدا نه کړی شو او حتی دا چې هغه راورسېدو د مینا د وادي محسب ته دغه ځای پورې راغی. بیا الله تبارک وتعالی لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی ضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل نو ابابیل یې پرې راولېږل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول الله تعالی هغه تباه برباد کړه. دا واقعه په دغه کال باندې شوې کوم کال باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو ورځ وي. نو اوس عبدالله وفات شو. مور چې ده نو د هغې په غېږ کې د پلار د مرګ نه وروسته د محمد په نوم باندې بچی چې دی نو هغه وزېږېدو نو هغه اوس یتیم دی نو د هغې پرورش چې دی نو هغه څوک کوي نو عبدالمطلب خو یو دا بیرته یو یې خو نوسی هم دی او بل طرف ته چې کوم دی نو
د خینې زوی هم دی، نو هغه په خپله د تربیت کوه، اګر چې 9 زامن یې نه ورو، خو تربیت یې په خپله باندې کوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو کال چې کله په دې زمانې کې د الروح والریحان والا چې کوم محمد وقاص صاحب دی، هغه چې کله د صحیح بخاري د ابراهیم چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم زوی دی، د هغه د انتقال په وخت باندې هغه سورج ګرهن چې کوم شوی د هغې تاریخونو هغه الټ پلټ کوي، نو د سیرت نګارانو د وینا مطابق، د هغې د تحقیقاتو مطابق د شمسي او د قمري کلونو د یو بل سره د ټلي کولو په نتیجې کې د یکم نواله د 12 ربیع الاول پورې یکم 9 12 په دې ربیع الاول باندې چې کوم دی نو د هغه د پیدایش تعین کوي. البته جمهور چې دي نو هغې د 9 ربیع الاول ورځ چې ده نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ ګرځوي، او پاکستان کې د هغې دپاره د 9 ربیع الاول چې دی نو په هغې باندې اتفاق دی، لہذا په 9 د ربیع الاول باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت د یاد په سلسله کې په سرکاري چټي همي. اوس دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شه، محمد پیدا شو، نو د هغې مور عبدالمطلب ته پیغام چې ولېږو نو هغې ولې نوم کېښود، نوم یې ولې کېښودو، ډېر خوشحاله شو او په خپل غېږ کې راواغېستو، د خیر دعا یې ولې وکړه، د الله شکر یې ادا کړو، محمد نوم یې ولې کېښودو. اگر چې مور به ورته د مینې نه احمد وایو، خو عبدالمطلب ولې محمد نوم کېښودو. په دې دوران کې امینه یو خوب لیدلی و، هغه خوب چې و نو په هغې کې هغې دا لیدلي و چې یاره احمد بې نوم، نو په دې بنیاد باندې خپل دوی ته احمد ویلی په خوب کې، نو په دې بنیاد هغې د احمد نوم زیات خوښ و. څو ورځې هغې د خپل بچی ځان سره ساتو، د ابولهب یوه ینځه وه صوبیه په نوم باندې، هغې ولې شوده ورکړو. په دې وجه ابو سلمه او حضرت حمزه او عبدالله ابن جهش چې دي نو دې ټولو له دې صویبه والا شوده ورکړي، دا درې واړه رونه ابو سلمه کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي حضرت ام سلمه رضی الله عنها خاونو، او بیا په مدینې کې د مهاجر په حیثیت باندې وفات شو، نو هغه او حضرت حمزه چې په غزوه احد کې د کافرانو د لاسه شهید شوی، هغه د پیغمبر علیه السلام خپل تره او عبدالله بن جهش چې د ترور زوی و، د درې واړه رضایي رونه وو، څنګه چې خپل لوڼه یې دغه شان رضایي لوڼه وي. د دې نه وروسته داسې وشو چې د عربو رواج دا و چې عرب په خپله ژبه باندې ډېر زیات فخر کوي، نو دې وجې نه د فخر یا دغه چې دي ژبې دا په بانډو کې ویلی کېږي، په دې وجه د مکې خلکو به خپل بچي په وړوکوالي باندې بانډو ته لېږل. نو بنو سعد طایب په طرفونو کې د هغه قبیله اوسېده، نو د هغې ښځو به د دې نه په مزدورۍ باندې بچي وړل او شوده به یې ورکول چې دا ابتدایي ورځې د هغې د صفا عربۍ سره وشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نو هغه هم خپلې مور د خپل نیکه په وینا باندې هغه ولېږو چېرته، هغه بنو سعد قبیلې ته ولېږو، او هلته حلیمه په نوم باندې یوه ښځه وه، هغې د دې د شودو انتظام کو، تقریبا 6 کاله یا 15 کاله د هغې سره اوسېدو. البته یو واقعه په دې دوران کې راغلې ده چې کله 2 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش وشو او د ګرځېدو قابل شو، نو په دغه دوران کې یو ورځ جبریل راغلی دی او د سینې شلولې ده او هغه یې انځلې ده، خلکو لیدلې ده، بیا منډې والې دي خلکو چې یاره مینې ته دغه ته حلیمې ته ویلي، هغه یې رېدلی چې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل صحیح سلامت دی. دغه واقع د شق صدر چې دی نو هغه پکې هم دغه شوی 6 کال باندې دغه خویونو، دغه عادتونو د حفاظت نه د خوند اخیستو دپاره د 2 کالو نه وروسته خو په کار چې مور ته یې واله کړی، خو حلیمې بیا مطالبه وکړه چې نه ما سره به وي، نو 15 کالو پورې تقریبا هغې ځان سره ساتلی، او په 6 کال باندې چې کله مور ته حواله شو، مور چې دی نو هغه د خپل پلار قبر ته بوتو، نو مدینې ته چې په لارې باندې تو نو هلته د پلار قبر خوالی بوتو، او بیا د پلار چې کومه ماماخیلي وه د هغې کره یوه میاشت پاتې شو، د هغه ځای نه چې کله بیرته بیا راتلل نو په لارې باندې هغه مور هم وفات شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې مور د خادمې د دې چې کومه خادمه وه د هغې سره بیرته مدینې ته په داسې انداز کې راغی چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار شته نه مور شته، او د یو خادمې سره هغه خپل کور ته بیرته د خپل نیکه کور ته راغی. نو نیکه یې عبدالمطلب چې دی نو په خپل کفالت کې واخیستو، او د نیکه د وفاته پورې یعنې 2 کاله 8 کالو د عمر پورې بیا هغه د
رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نیکه سره یو موقع کې دغه د وړوکوالي نه دغه داسې څیزونه به ښکارېدل چې خلک به دغه باندې به حیرانېدل به ابن عاق ساکر په نوم باندې یو لیکوال دی هغه خپل لیکل کوي چې په مکې کې یو ځل قات راغی چې قات راغی نو قریشو ابو طالب ته وویې د پیغمبر علیه السلام د نیکه عبدالمطلب د وفات نه وروسته چونکې بیا د پیغمبر علیه السلام پرورش د هغه تره ابو طالب کو د هغه سره به نو هغه ته د کلیواله ووایي چې یاره د باران دپاره وځو چې دعا وکړو نو چې دعا یې کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې بچی و د اتم نهو کالو هغه هم د ځان سره بوتو چې ځان سره یې بوتو نو د دعا چې کوله نو دا زوی دا ماشوم ورسره خو دا بچی چې و د ټولو خلکو توجه مرکز ګرځېده او په دې چې په دې غرمو کې روان نو په ده باندې به دغه و ده د ابو طالب داسې د لاس نه نیولی او د کعبې دیوار سره یې سیده روان کړی په دې دوران کې د اسمان کې چونکې وریځې خو وی نه ځکه چې ګرمي وه او غرمه و خو لیکن کله چې دوی دغه ته ورننوتل نو د دعا نه مخکې الله تبارک وتعالی په دغه ځای باندې وریځ راوسته او الله تعالی باران په هغې باندې کول شروع کړه او بیا دوی چې به واپس بیرته تله نو باران و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت هغه بنیادي ابتدایي دور دی چې ستاسو سره مې شریک کړه په دې غرض باندې چې دا د خپلو کشرانو سره د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم بنیادي معلومات څه نه څه ذهن ته وغورځېږي نور دا په اورېدو باندې نه کېږي دا په خپله باندې په کتو او بیا هغه په خپل عمل کې د راوستو څیز دی په دې وجه باندې پکار ده چې دا څه کتابونه چې دي نو هغه زمونږ د دې سیرت النبي په دې میاشت کې ربیع الاول په دې میاشت کې کم از کم هغه زمونږ په دغه کې راشي په مطالعې کې راشي مثلا دا کتاب الروح والریحان په نوم باندې دغه شانې دا بل کتاب دی وخت کې محسن انسانیت په نوم باندې دا زما مخې ته دي مردي په رڼا کې ستاسو مخې ته د دې بنیادي معلومات تاسو سره شریک کړه الله دې ما له تاسو ټولو له د قرآن او د حدیث صحیح پوهه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطابق خپل صورت جوړول او خپل سیرت جوړول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین